بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة. سورة النحل مشروع کړی په سورة نحل کې موږ ویلي وو چې د الله سبحانه وتعالى د نعمتو ذکر دی. په تیر دوه رکوع کې د الله سبحانه وتعالى د مختلف نعمتو ذکر اوس او د تخلیق کائنات ذکر اوس. د دې ذکر اوس چې الله سبحانه وتعالى مځکه، الله سبحانه وتعالى اسمانونه، الله سبحانه وتعالى غرونه، الله سبحانه وتعالى نهرونه، سمندرونه، حیوانات، نباتات، څومره مخلوقات دي په دنیا کې، څومره نعمتونه دي، د دې پیدا کول والا ذات صرف اور صرف یو الله دی. کائنات هم الله پیدا کړي دي، د کائنات کې الله پاک نعمتونه هم الله پیدا کړي دي. اوس الله سبحانه وتعالى پر توحید باندې تنبیه ورکوي چې د عبادت لایق چې دی هغه صرف یو ذات دی. د بوتان نعمتونه خدو نعمتونه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، چې ته ګنتي شروع کې ته احصا ګنتي نه سې کولای، دومره نعمتونه دي. او دی خالق دی، بوتان په خپله څه دي؟ مخلوق دي، دا سره برابرېدی نه شي. اوس الله سبحانه وتعالی وایي چې ته د توحید لار څه کړي؟ اختیار کړي. ګرد د کائنات ته، ګرد انسانیت ته څه دی؟ الهکم اله واحد. ای انسانانو ستی خدای چې دی معبود لایق دی عبادت هغه صرف اور صرف یو دی. نو بل خبر الله سبحانه وتعالی ذکر کوي چې مخکې دا استعداد صلاحیت په چا کې شته چې دا د توحید لارې اختیار کړي، او دا استعداد صلاحیت الله پاک ته چا څخه اخیستی دي، سلب کړی دی. دغه دوه ګروهو ذکر کوي، یو د مستکبرینو څه دی ګروه ده، یو د چا ذکر ګروه ده؟ د متقینو ګروه ده. مقصد الله سبحانه وتعالی دغه څه کوي؟ ذکر کوي. نو الهکم اله واحد، ستی معبود لایق دی عبادت صرف اور صرف یو دی. پر دې باندې چې دا کم اهل کتاب دي، نصرانیان دي، عیسایان دي، پر هغو باندې څه دی؟ رد دی چې دغه د اهل کتاب باوجود درې اقنومه چې هغه څه ورته ویل کېږي؟ ټرینیټي ورته ویل کېږي. یعنې په توحید کې دننه څه شروع کړی دي؟ شرک شروع کړی دی. اقانیم ثلاثه یا اقنوم ثلاثه ورته ویل کېږي چې درې خدایان څه کړي؟ جوړ کړي. خدایان درې نه دي، خدایان څه دي؟ صرف اور صرف یو دی. الهکم اله واحد، ستی اله چې دی هغه صرف اور صرف یو دی. فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکره. فالذین هغه خلق لا یؤمنون بالآخرة چې هغه ایمان نه لري پر آخرت باندې، قلوبهم منکره، هغه څه کوي؟ منکره معنا د هغو زړونه داسې دي چې د هغه د توحید د عقیدې د اختیارولو صلاحیت څخه څه دي؟ محرومه دي. زړه یې څه دي؟ فاسده دي. په زړه کې صلاحیت او استعداد نشته چې هغه څه وکړي؟ توحید عقیده څه کړي؟ اختیار کړي. اوله خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی چاته فطرت سلیمه ورکړي، هغه د توحید لاره څه کوي؟ هغه اختیاروي. او چې فطرت سلیمه ورکړي الله سبحانه وتعالی هغه ته د آخرت عقیده څه کوي؟ هغه په سمجھ کې راولي. د آخرت عقیده د انسان پر ژوند باندې ډېر غټ څه دی؟ اثر دی. چې عقیده آخرت د چا سي ژوندی، په هغه کې الله سبحانه وتعالی استعداد د حق د قبلولو څه کوي؟ پیدا کړي. لږ خواږه انسان په باریکۍ سره غور فکر وکړي، په دنیا کې انصاف سته نه؟ که انصاف چاته مهیا هم سي، انصاف پوره تقاضې په دې دنیا کې څه نشي کېدلی؟ پوره کېدی نشي. څرنګه نشي کېدلی؟ یو د 80 کالو سړی راځي فرض کوي، یو ځوان د 38 کالو ځوان څه کوي؟ مړ کوي، قتل کوي. که قصاصاً د 80 کالو سړی د څه کوي؟ مړ هم کې، قتل هم کې، هلاک هم کې، قصاص د څه واخلې هم، بیا هم د انصاف تقاضې څه کېږي؟ انساني عقل مطابق نه پوره کېږي. ولې د عمر پر آخري حصه باندې دی هغه ځوان چې هغه 16-17 ساله سو عمر و، اگر چې د قتل په جرم کې قصاصاً دی قتل سو، لیکن انصاف تقاضې څه کېږي؟ نه پوره کېږي. دارنګه انسان لږ غور فکر وکړي، ډېر عیاشه خلک، ډېر کرپټه خلک، هغه ډېر د عیاشي ژوند تېر کړي، په دغه کې څه شي؟ مړه شي. فوراً انسان ذهن له سره ځي چې یو بل حساب کتاب شته، بل آخرت شته، او هلته به د اعمالو څه کېږي؟ سزا څه کېږي؟ ملاوېږي. دینداره، متقي، پرهېزګاره سړی، مؤمن سړی، هغه د قسم پرسي مشکل حالت سره څه کړي؟ ژوند تېر کړي. فوراً چې سلامت فکر الله سبحانه وتعالی چت ورکړي، دغه ځای نه دا سوال راځي چې یو بل دنیا شته، په کې به الله سبحانه وتعالی څه اخلي؟ حساب اخلي. نو سلامت فکر چې الله سبحانه وتعالی چت ورنصیب کړي، هغه ته عقیده آخرت ورنصیب کړي. چې عقیده آخرت ورنصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی څه ورنصیب کړي؟ توحید ورنصیب کړي. نو فالذین لا یؤمنون بالآخرة، هغه خلک چې پر آخرت باندې څه نه لري؟ ایمان نه لري. قلوبهم منکره، د هغو زړونه څه کوي؟ انکار کوي. وهم مستکبرون، او دوی څه کوي؟ تکبر کوي. خودرایی، خودبینی، دا د الحاد، د کفر، د شرک څه ده؟
سبب دی. صحیح چې کوم سړی کې خودرایي خودبیني نه پکښې د الله سبحانه وتعالی خبرې ته د الله سبحانه وتعالی حکم ته غاړه یږدي، هغه الله سبحانه وتعالی د حق د قبولولو استعداد هم هغه ته څه کړي ورنصیب کړي. چې په چا کې خودرایي خودبیني راسي، عام طور هغه خلک د کفر لارې اختیاري، عام طور هغه خلک د الحاد لاره څه کوي اختیاري. نو فالذین لا یؤمنون بالآخرة چې کوم خلک ایمان نه لري پر آخرت باندې قلوبهم منکرة زړونه دوی څه کوي انکار کوي، او مستکبرون او دوی څه کول والا دي تکبر کول والا دي. او د الله دوی په تکبر باندې لا جرم ضرور بضرور ان الله یعلم الله خبر دی ما یسرون کوم شي دي څه کوي ښکاره کوي، وما یعلنون او کوم شي دي څه کوي ښکاره کوي. انه لا يحب المستكبرين الله سبحانه وتعالى هغه ذات دی چې هغه تکبر هغه نه خوښوي. اوس د هغه مستکبرین رویه الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي چې دوی قسم رویې دي، او د تکبر والا رویه ده، دویم د متقین څه رویه ده. د قرآن متعلق سوال د اهل تکبر سم کیږي او د اهل تقوا سم څه کیږي هغه کیږي، د دواړو جوابونه بالکل د یو د بل څه دي جلا دي. اذا قیل لهم چې مستکبرین ته ویل سي ماذا انزل ربکم چې تاسو رب کوم شی نازله کړی دی، قالوا اساطیر الاولین په جواب کې دی وایي چې پس دا هغه زړې کیسې کهانیان دي، نعوذ بالله من ذلک. هغه کیسې چې په تورات کې راغلي دغه کیسې دي، چې په انجیل کې راغلي دغه کیسې چې خلکو څه کړي دي بیان کړي دي، هغه کیسې دي چې په هغه کې څه نور حکمونه سوي دي نازل سوي دي، د نوي شی نشته پکښې، نعوذ بالله من ذلک. څوک وایي دا مستکبرین وایي. نو دا خپل هم ګمراه دي او نور خلک هم د ګمراهۍ څه کوي ښکاري. نو لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة دوی به خپل بوج پوره څه کوي په ورځ د قیامت، د ګناه او د معصیت او دارنګه د حق د انکار بوج به دوی څه کوي پورته کوي. لیحملوا اوزارهم پورته کوي به دوی بوج کاملة پوره یوم القیامة په ورځ د قیامت، خالي خپل بوج به نه پورته کوي. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم او دا خلق بوج هم پورته کوي يضلونهم چې خلق دي ګمراه کو بغیر علم، څه وجه ګمراه کو چې هغه خران علم نه درلود. صحیح. نو عام طور هغه خلق د اساني سره د ګمراهۍ ښکار کیږي چې کوم خلق څه نه لري علم نه لري، کوم چې الله پاک علم ورنصیب کړي. انسانیت یو ډېر غټ خصوصیت، انسانیت یو ډېر غټ فیچان هغه څه دی هغه علم دی. د علم په صفت سره څوک متصف سي د هغه ګمراه کول بیا څه دي اسانه نه دي، هغه بیا څه دي مشکل دي. د هغوی دا د کوټیشن مکتب په هغې کې کړي چې دا پړه لیکه معاشره دا د سیاستدانانو دپاره څه در دې سر تر دې سر ولې دا ګمراه کول د بېلارې کول دا څه مشکل دي. نو ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم او دا خلکو بوج هم دي پورته کوي چې هغه دې ګمراه کړي د څه د وجې بغیر علم څه کړي ګمراه کړي. الا ساء ما یزرون څومره بد بوج دی، خپل بوج هم پورته کوي چې دا څوک یې ګمراه کړي د هغه ګردو بوج هم دې څه کوي پورته کوي. نو اوس الله سبحانه وتعالی قد مکر الذین من قبلهم تفصیل بیانوي چې مخکې هم دغه رنګه ګمراهان خلک تېر سوي وو، مستکبرین تېر سوي وو، د انجام بد سره سوي وو، په دنیا کې هم الله دوچاره کړي، په آخرت کې هم د انجام بد سره سوي دوچاره یي، خپل بوج هم پورته کوي، په آخرت کې څوک یې ګمراهي ښکار کړي د هغو بوج هم دوی څه کوي پورته کوي. قد مکر الذین من قبلهم الله پاک وایي مخکې هم خلکو څه کړي مکر یې کړی و. فات الله بنیانهم من القواعد په دې کې دوی توجیهات الله پاک بیان کړي دي چې دا اهل ضلالت چې دي دا د الحاد د دهریت د کفر د معصیت پوره سیستم څه کړي جوړ کړي، غټ عمارتونه څه کړي تعمیر کړي، پوره نظامونه څه کړي جوړ کړي. لیکن چې الله سبحانه وتعالی اراده وکړي په الله سبحانه وتعالی د غټ عمارتونه غټ نظامونه د کفر د ضلالت د ګمراهي د دې بیخونه الله پاک ولرزي، هغه عمارت څه پر دې باندې څه راګزار سي. یا دا مراد دی چې دا خلکو مکر کړي، فریب یې کړي، دنیایي ترقي یې کړي، بیا الله سبحانه وتعالی د دې عمارتونه پر دې باندې څه کړي راونړي چې د هغه عمارتو لاندې دوی څه مدفون نه سي. قد مکر الذین من قبلهم مخکې مکر کړي د دې سره. فات الله بنیانهم من القواعد الله پاک راونړول د دې عمارتونه د بنیادو څخه. فخر علیهم السقف من فوقهم بیا چتونه رالاس له لوړي څخه پر دوی باندې. واتاهم العذاب او پر دې باندې سره راغلی
عذاب رالی من حیث لا یشعرون د داسې ځای څخه چې دوی ته څه هم نه و سوچ فکر هم نه و. مطلب په دنیا کې ډېر داسې ښارونه شته، په اټلي کې هم یو ښار شته چې هغه اوس که سوس دریافت زرو کلو بعد هغه مکمل الله پاک لاوا پر بیولې ده. په لاوا کې دې څه شوي دي؟ پټ شوي دي، عمارتونه شوي دي، پټ شوي دي. اوس هغه عمارتونه سوس ښکاره سو، اوس هغه محلات سوس ښکاره سو زرو کلو بعد. اوس خلک د څه لپاره ورځي؟ د سیر تفریح لپاره ورځي. ګوري دغه رنګه په هندوستان کې بعض مفسرین لیکلي دي چې انبیا علیهم السلام تېر شوي دي، دغه علامات نښانې شته، هغه قومونه الله پاک څه کړي دي؟ غر کړي دي. دا قومو پراپر ښارونه اوس دریافت شوي دي چې د الله پاک د لاوې په ذریعه باندې ډبرې الله پاک ورولي دي. لاوا یې د غرو څه کړې ده؟ راشوه کړې ده. د خپلو بلندو بالا عمارتو سره الله پاک دې څه کړي؟ پټ کړي دي. واتاهم العذاب، عذاب رالی پر دې باندې من حیث لا یشعرون، داسې سمت څخه چې دې ته سوچ فکر هم نه و. دا خو دنیایي عذاب، ثم یوم القیامت یخزیهم، په ورځ د قیامت ته مستکبرین ته به الله پاک څه ورکوي؟ ذلت ولا عذاب ورکوي. او الله به پوښتنه ځینې کوي ویقول أين شرکائي الذین کنتم تشاقون فیهم، چیرې دي هغه شریکان کنتم تشاقون فیهم چې د هغو متعلق به ضد کوئ، څه به مو کول؟ جګړه به مو کول. ښه، دا د دې طریقه وتیره دا چې سخت وخت راسي، مشکل پر راسي. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وردا مکبه هغه اهل علم وای ان الخزي اليوم نن ورځ دوی دپاره څه دي؟ رسوایي ده. والسوء او ډېر بد دي على الكافرين، په چا باندې؟ په کافرانو باندې. نور تفصیل الله پاک ذکر کوي چې الذين تتوفاهم الملائکة، چې دوی له مرګ راتلی، د مرګ فرشتې راتلی دوی لره په داسې حالت کې ظالمي انفسهم چې دوی پر خپلو ځانو باندې څه کوي؟ ظلم کوي. فالقوا السلم، چې دا فرشتې ورښکاره سي، ګرد لارې پر دوی ختمې سي، بس پر دا ځای باندې بیا دوی د صلح صفایي مجلس کې شروع کړي. څوک؟ کافران. فالقوا السلم، او بیا دوی ستا طرف ته څه کوي؟ د سلامتیا د صلح څه کوي؟ خبره کوي. ما كنا نعمل من سوء، چې موږ د برایي څه نه دی کړی؟ هېڅ عمل نه دی کړی. په دا دنیا کې هم چې دا کم ګمراه خلک چې د الله په ګرفت کې راسي، په عذاب کې راسي، بیا دې څه خبره کوي؟ او که چیرې دغه یې بس بیا دې څه کوي؟ ظلم کوي. چې دغه خبره راسي بیا دې څه کوي؟ صلح خبره کوي. فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، چې موږ خو د صلح خبره کوي. ما كنا نعمل من سوء، چې موږ د برایي څه عمل نه دی کړی. ولا ان الله علیم، بلکې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات خبر دی بما کنتم تعملون، چې کوم عمل تی کړی دي. فادخلوا ابواب جهنم، تی داخل سي د جهنم او دروازو لره، خالدین فیها، او همیشه به تی چیرې یاست په جهنم کې یاست. فلبئس مثوى المتکبرین، او دا ډېره بده ټکانه ده چا دپاره؟ متکبرین دپاره، تکبر کول والا دپاره. الله پاک توحید بیان وکړي، توحید بیان بعد سوال او هغه د جواب د هغه تکبر کول والا څه کوي؟ بیان کوي چې دا قرآن الله نازل کړی دی. ماذا انزل ربکم، الله پاک چیش نازل کړی دی؟ په جواب کې دې څه ورته ویل؟ قالوا اساطیر الاولین، چې دا خو زړې قومو کیسې واقعات دي، نوی شی نشته پکښې. نعوذ بالله من ذلک. اوس هغه سوال الله سبحانه وتعالی چې د اهل ایمان څه وشي، د متقین څه وشي، هغه سوال جواب ذکر کوي. او د اهل ایمان ته الله پاک د جنت کوم نعمتونه ورکوي دغه بیان کوي. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، چې کله ورته وویل سي للذین اتقوا، اهل تقوا ته متقین ته ویل سي ماذا انزل ربکم، چې ستاسو رب څه نازل کړي دي. قالوا خیرا، جواب کې اهل تقوا څه ورته وایي چې کوم کتاب نازل کړی دی د سراپا څه دی؟ خیر دی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، کوم چا نیکی وکړه، نیک عمل وکړي، فی هذه الدنیا حسنه، د هغه دپاره په دنیا کې څه ده؟ حسنه ده، څه ده؟ بهتري ده. ولدار الاخرة خیر، او د آخرت کې خو دې لپاره خیر هی خیر دی. په دنیا کې فرض کړه دنیایي فراواني اسایشونه نعمتونه ډېر زیات نه وي. اهل ایمان ته الله پاک یو ډېر غټ دولت ورکوي. هغه دولت څه دی؟ اطمینان قلب دی. دا دومره غټ دولت دی چې بعض اوقات چاته ډېر نعمتونه الله پاک میسره کړي، اطمینان قلب ته نه میسره، سړی سي د نعمتو سره دی سي پریشانۍ. وللذین احسنوا، چا چې نیکي کړي، فی هذه الدنیا حسنه، د هغه دپاره بهترین ژوند دی په دنیا کې. وردار الاخرة خیر، او په آخرت کې د هغه دپاره خیر یې خیر دی. ولنعم دار المتقین،
او څه ښایسته کور دی د چا دپاره؟ د متقین دپاره. جنات عدن داسې باغات دي همیشه دپاره دوی دپاره باغات دي چې هغه باندې څه نه راځي، خزان موسم نه پرې راځي. يدخلونها تجري من تحتها الانهار، په هغه همیشه د باغاتو کې به دوی څه کېږي؟ داخلېږي. تجري من تحتها الانهار چې تر هغه لاندې څه بهیږي؟ نهرونه بهیږي. یو مفسر لیکلی دی چې دا تعبیر قرآن حکیم کې هر ځای راغلی دی. تجري من تحتها الانهار، باغات به تر باغات لاندې به څه بهیږي؟ نهرونه بهیږي او همیشه به دوی چیرې په هغه باغاتو کې. او د دې منظر کتل که څوک غواړي، دمشق چې شام ښار دی، بس هلته چې ورسې وایي په شام کې 7 نهرونه څه کېږي؟ بهیږي. داسې نهرونه هم شته چې هغه د کورو د باغو په منځ کې څه کېږي؟ تېرېږي. د جنت کوم منظر چې الله پاک په قرآن کې ذکر کړی دی، که څوک کتل غواړي هغه د شام ښار چیرې لاړ شي؟ دمشق ته لاړ شي. اوس هم موجود دي نهرونه، خو اوس هم موجود دي. هغه جلا خبره ده چې الله سبحانه وتعالی مسلمانان د کافرانو څه کړو؟ مسلط یې کړو چې هغه دمشق رنګه ښایسته ښار وطن چې هغه د انبیاوو مځکه پاتې شوې ده، د انبیاوو بعثت، د انبیاوو ولادت او د انبیاوو نسلونو قومونه دلته څه دي؟ آباد دي. هغه د تهذیب انساني تر ټولو زوړ مرکز آثار هغه چیرې تخصیب دي؟ هغه په دمشق په شام کې دي. تهذیب انساني هغه زاړه آثار د خلکو څه کړو؟ په ډېر پلانینګ په ترتیب سره څه کړو؟ برباد یې کړو. هغه یې د فرقهواریت او د قتل و غلطګرۍ څه وګرځوي؟ مرکز وګرځوي. نو او د پاکستان کې د ښارونو څه چلته ورسې سړي ستا منظر څه کېږي؟ ښکاره کېږي غټ غټ نهرونه دورې هم ته راوځي، تر هغه بله خوا ته هم څه کېږي؟ راوځي. د کورونو مخ ته هم څه کېږي؟ تېرېږي. په یو ګلګت ښار نه موږ تللي، دغه کې 2-3 ځایه دا ځای تر هغه ځایه غټ غټ نهرونه غټ غټ دغه څه کېږي؟ هغه تېرېږي. نو د الله قدرت سړي ته ښکاره شي. جنات عدن هغه د همیشه دپاره څه دي؟ باغات يدخلونها، هغه له به متقین داخلېږي. تجري من تحتها الانهار، تر هغه لاندې به نهرونه څه کېږي؟ بهیږي. لهم فیها ما یشاءون. بله خبره دا ده چې زړه یې غواړي هغه شی هلته دوی ته څه دي؟ میسر دي. کذلک یجزی الله المتقین. دغه رنګه جزا ورکوي الله پاک چاته؟ متقین ته. هغه له چې به فرشتې راتلې دوی به روح به قبض کول ظالمي انفسهم، په داسې حالت کې وو چې د ظلم په حالت کې وو. او دلته الذین تتوفاهم الملائکة چې متقین الله پاک روح قبض کوي د فرشتو په ذریعه باندې، طیبین دي، په پاک حالت کې. یقولون سلام علیکم، فرشتې و دې ته وایي چې پرتې دي سي سلام. هلته به مستکبرین به څه کول؟ فرشتې به ورالې فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء، چې موږ خو صلح صفایي غواړو او موږ بد عمل نه دی کړی. دلته فرشتې الله پاک متقین باندې څه کوي؟ سلام کوي. یقولون سلام علیکم، سلام دې پر دې باندې. ادخل الجنة، داخل سي چیرې؟ جنت ته بما کنتم تعملون، چې کوم ته عمل کړي. د مسلمان روح چې الله پاک څه کوي؟ قبض کوي او د جنت څه مستحق وي. دا برزخ هم دا د جنت دی یو جلک دی، هغه په روحاني یو جلک دی یا رؤیایي څه دی یو جلک دی. مطلب د جنت نعمتونه د څه سي ښکاره سي، په هغه دی څه کوي؟ محسوسه کوي لکه په خوب کې، یا لکه د روح شیر ګرځي په جنت کې ګرځي. او جنت ته به دخول کوي هغه د عالم آخرت بعد به دې شي داخليش ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، بیا به دې چیر داخليش جنت ته داخليش. لیکن د روح او لکه په حالت خوب په حالت نوم کې دې چیر داخل سي جنت ته داخل سي. نو ادخل الجنة بما كنتم تعملون، جنت ته داخل سي چې کوم ته نیک عمل کړی. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او ياتي امر ربك. رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 کاله په تواتر سره په مکه کې څه وکړي؟ تبلیغ وکړي. او تبلیغ یې دوم تبلیغ وکړي، په اخر کې الله پاک آیت نازله کړي چې هل ينظرون، دې د شي انتظار کوي، د دې شي انتظار کوي چې پر دې باندې مرګ راشي. 12 کال کې دعوت نه کوي قبول. الا ان تاتيهم الملائکه، چې دې د سر راشي فرشتې راشي روغ دې څه کوي؟ قبض کوي یا د الله پاک بل او ياتي امر ربك، دا بل عذاب پر دې باندې څه راشي. كذلك فعل الذين من قبلهم، دا کار چا هم کوي مخکینی قوم هم کوي چې نبی به تنګوي، نبی ته به تکلیف او اذیت ورکوي، نبی دعوت په څه کوي؟ نه قبلوي. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون،
دویم خبر دا ده چې دا چا سره ظلم کیږي، زیاتوب سره کیږي، د انجام سره دی دوچاره کیږي، دا د الله جانب څخه نه وي، دا د انسان خپل کرتوت، د انسان خپل څه اعمال هغه د وجې د هلاکت د ظلم د دې څه کیږي ښکار کیږي. وما ظلمهم الله، الله ظلم نه دی کړی، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، دوی پر خپل نفسو څه کړي ظلم یې کړی. فاصابهم سیئات، بیا دوی لره ورورسېدو دوی خپله برایي، ما عملو چې کوم دوی عمل کړي د برایي. وحاق بهم، او دغه برایي د دوی څه وکړل احاطه یې وکړل، ما كانوا به یستهزئون، چې په کوم دغه سره دوی څه کول عذاب دوی څه کول، هغه عذاب چې دوی به څه کول استهزا به کول، هغه عذاب دوی څه وکړل احاطه وکړل، ما كانوا به یستهزئون، چې په هغه سره دوی څه کول تمسخر او استهزا یې کول. الله تعالی دې ما او تی ګرده د اهل متقین سره وګرځوي.